راغی زمونږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره څاروي ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت ته نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشتا. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ بی، او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی، غټه ښځه بی، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه بی. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وو. وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دی تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې